الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحب أساسي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياي وأحبوا لأهل بيتي لحبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف شور زور سرور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما قابل احترام معزز مسلمانان ورونو، الله جل جلاله چې دا انسان پیدا کړی دی نو د هر یو عزو د پاره او د هر یو اندام د پاره خپل خپل کار هغه ته ښودلی دی. که الله جل جلاله انسان ته سترګې ورکړي دي نو د هغې سترګو د استعمال کار یې ورته هم ښودلی دی. که الله جل جلاله لاس ورکړي دي نو د دې کار یې هم ورته ښودلی دی. که خپې ورکړي دي نو د هغې کار یې هم ښودلی دی چې چېرته به پې ځې، چېرته به تګ کې، کوم ځای ته به نه ځې. دا ټول شرایط او د تګ ځایونه یې معین کړي. دغه شان د انسان په دې جسم کې یو عضو ده چې هغې ته زړه ویلی شي. د غوښې یو ټوکړه ده او د دې ټول جسم او د ټول بدن باچاحت کوي. هغه د دې زړه نه هر یو اندام ته یو کرنټ میلاویږي، یو حکم میلاویږي. د هغې نه بعد هغه اندام په هغې باندې عمل کوي. که چېرې د دې زړه نه حکم دا میلاو شي چې ته جومات ته مه ځه او ته یو داسې ځای ته لاړ شه چې هلته کې خرافات کېږي، هلته کې تنګ ټکوري او ګډای، نو ته به حقه ځای ته ځې. خو که چېرې دا زړه تا ته
دا وای چې ته مسجد ته لاړ شه، مدرسې ته لاړ شه، ته چېرته حج له لاړ شه، عمرې له لاړ شه، نیک ځای ته لاړ شه، نو ته به هم حقه کار کې هلته کې به دې زړه ته هم الله جل جلاله یو کار حواله کړی دی چې دا زړه به دا کار کوي، نو هله به زما طرف ته قربت ته انسان حاصلېږي. ورنه انسان به دغه شان زما نه لري او چې څه زړه غواړي نفس او شیطان چې ورته څه وایي نو په هغې باندې به عمل پیرای، هغه کارونه به کوي. ګوره د هر یو عضو په هغې باندې په یو وخت کې انسان صرف یو کار کولی شي. که زه دا میک نیسم نو زه په دې لاس باندې صرف دا میک نیولی شم، بل کار ورسره نشم کولی. دغه شان د زړه دپاره هم که چېرې دا زړه یو طرف ته متوجه شي نو هم حقه کار به کوي، بل طرف ته دا نشي متوجه کېږي. د الله جل جلاله مینې ته محبت ته که دا زړه چېرته متوجه شو او دا لوښی د زړه د الله جل جلاله د مینې او محبت نه ډک نو دا به هم د دغې نه ډکې دنیا طرف ته بیا دا توجه نه کوي. او که چېرې انسان دا زړه د دنیا د محبت نه، د غلطو کارونو د محبت نه، د ګناهونو د محبت نه، د فضولیاتو د محبت نه ډک نو بیا چونکې د الله جل جلاله مینه صفا ده، هغه څښا لوښي ته هغه مینه نشي غورځېدی او دا به صرف د دې دنیا د محبت نه ډک. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه، ما چې کوم حدیث مبارک ستاسو مخې ته تلاوت کړی و، په دې حدیث کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واجبه پوښتنه کوي. ګوره یو حدیث ته یو سنت ته په دې باندې ځان پوه کړه. حدیث او سنت کې دومره څه واضح فرق نشته دی، خو صرف دومره فرق دی چې حدیث وینا ته ویلی شي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول مبارک ته حدیث ویلی شي، سنت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت او کار ته ویلی شي. نو په دې حدیث مبارک کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې اے د الله رسول ما ته څه نصیحت نه بلکې ما ته د خپلو سنتو موافق، د خپلو سنتو د خپلو عاداتو او طریقو موافق څه وښایه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اوږد حدیث مبارک دی، قاضی عیاض د هغه یو کتاب دی الشفاء فی حقوق المصطفى، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عادات او اخلاق موافق هغه یو سو احادیث را جمع کړي دي. نو دا حدیث په کې هم ذکر کړی دی. قاضی عیاض ډېر لوی سړی تېر شوی دی، لوی محدث، ډېر کتابونه هم لیکلي دي. یو کتاب یې لیکلی دی الاکمال، شرح د مسلم شریف، ډېره مشهوره شرح ده، نور کتابونه یې هم شته دی. بهرحال هغه دا حدیث را نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو څو ارشادات فرمایل. په هغې ارشاداتو کې یو ارشاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمایه چې الحب اساسی، محبت کول دا زما بنیاد دی. الحب اساسی، محبت کول دا زما بنیاد دی. مطلب څه دی د دې حدیث؟ مطلب دا دی چې یو انسان دنیا ته راغی نو د دې انسان دپاره اولین څیز چې کوم متوجه کیږي نو هغه د الله جل جلاله محبت متوجه کیږي. که چېرې دې انسان ته د الله جل جلاله محبت متوجه نشي دا انسان به کافر وي او دا به غیر مسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا زما بنیاد دا محبت ته. اوس یو محبت د الله جل جلاله د طرف نه ده، بل محبت د انسان د طرف نه د الله جل جلاله سره ده. کله چې دا دواړه محبت یو ځای شي نو انسان کمال ته رسي. لکه مثلا څنګه زه به د یو کس سره مینه او محبت کوم، د هغه به زما ډېر تعلقداري، زه به د هغه کور ته ځم، د هغه حال احوال به اخلمه. خو که چېرې هغه سړی زما سره محبت نه کوي نو زه به یو موقع داسې راشي چې هغه به زه پرېږدم، زه یم چې یاره زه ته سره څه کوم او ته راسره څه کوې. نو کله چې د هغه نه طرف نه هم مینه او محبت شي، ستا د طرف نه هم تعلق برقرار شي، د هغې نه بعد به
دې ته محبت ویلی شي او مضبوط محبت به ورته ویلی شي. په دې حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا الحب اساسی، زما بنیاد او زما خټه چې کومه اغېږلې شوې ده هغه د محبت نه اغېږلې شوې ده. ګوره معاشره دا که چلیږي نو په محبت چلیږي. تا ته شریعت حکم کوي ته د خپل مور او پلار سره مینه او محبت کوه. تا ته شریعت حکم کوي د خپل بچی سره مینه او محبت کوه. تا ته شریعت حکم کوي ته د خپل اهل و عیال سره مینه او محبت کوه. تا ته شریعت حکم کوي د کور نه راوځه په معاشره کې د معصوم سره مینه او محبت کوه. تا ته شریعت حکم کوي ته راوځه د شاعر اسلام سره مینه او محبت کوه. قرآن سره تعلق ساته، ته د رسول الله سره تعلق ساته، مینه او محبت کوه. ته د الله تعالی سره مینه او محبت کوه. نو ګورئ د شریعت په هر یو حکم کې د محبت دا ماده پرته ده. کله چې دا محبت یو ځای شي انسان ته کمال حاصلیږي. او که چېرې دغه شان عبادت خو هر څوک کوي، عبادت خو هر څوک کوي، غیر مسلم هم عبادت کوي، خو چې محبت نه د الله جل جلاله سره تعلق نه او کانټیکټ نه نو بیا دغه محبت دغه عبادت چې کوم دی نو دا زیرو دی. دا عبادت مغز چې کوم دی نو دا محبت دی. د دې وجې نه الله جل جلاله ارشاد وفرمایا چې تاسو ما دنیا ته د دې دپاره لېږلي چې تاسو زما سره مینه او محبت وکړئ. تاسو ما پیدا کړي د دې یو ټکي دپاره چې تاسو زما سره مینه او محبت وکړئ. اوس که چېرې موږ د مینه او محبت تشریح وکړو نو یو انسان دی هغه ته د خپل محب د خپل محبوب هر یو ادا پسند چې څه هغه کار کوي هغه ته پکې خوند میلاویږي. اوس الله جل جلاله څومره احکامات موږ ته متوجه دي. که چېرې دغه مینه او محبت موږ د الله جل جلاله سره وساته، د هغه د رسول سره هم وساته، د الله جل جلاله هر یو حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر یو ادا به موږ ته محبوب شي او په شریعت باندې به تګ موږ ته ډېر زیات آسان شي. ما ستاسو مخې ته یو حدیث مبارک پیش کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي احب الله لما یغذوکم به من نعمه واحبوني لحب الله ایاه. اے مسلمانانو تاسو د الله جل جلاله سره مینه او محبت وکړئ لما یغذوکم به من نعمه، ځکه چې دغه الله جل جلاله په تاسو باندې ډېر زیات انعامات کړي. اوس په دنیا کې د هغه چا سره محبت کیږي چې د چا نه چاته څه فایده وي، چې د چا نه چاته څه فایده نه وي د هغه سره څوک محبت نه کوي. تعلق به ساتي، د خولې ها هو به ساتي، خو محبت سره نه کوي. ولې وایي دی زما محسن دی، یاره په ما باندې احسان کوي، سبا که مې څه کار راشي نو په ده باندې به وکړم. الله جل جلاله د ټولو نه لوی محسن دی. د ټولو نه لوی محسن څوک دی؟ الله. د ټولو نه لوی محسن څوک دی؟ الله دی. چې مونږ الله جل جلاله خپل منعم حقیقي وګڼو، د ټولو نه لوی احسان کوونکی. ګوره که انسان په دې خپل بدن باندې سوچ وکړي څومره لوی نعمتونه الله جل جلاله په دې بدن کې انسان ته ورکړي دي، او بعضې نعمتونه داسې الله جل جلاله انسان ته ورکړي چې د انسان ورته سره نه سوچ نه. یو بزرګ متعلق راځي نو هغه وایي چېرته لاړه د چا تپوس له لاړ، چې تپوس له لاړ نو هغه بل هم بزرګو د هغه خواته لاړو چې ملاقات به وشي. چې کله ور مخامخ شو نو په کټ کې داسې ملاس دی وی چې بچو ورته وایي چې جی پلان کې راغلی دی ستاسو ملاقات. هغه ورته وایي ښه جي دا سترګې داسې ونیوې، دا یو طرف یې اوچت ونیو، دا بل طرف یې لاندې داسې ونیو او داسې کولاو کړې، دواړه سترګې داسې کولاو کړې او هغه ته یې وکتل. او بزرګ وایي ما دې بچو نه تپوس وکړ چې دی بزرګ دا څه چل وکړ سترګې داسې کولاو کړې. وی دا شپږ اووه کاله وشو چې الله جل جلاله دا نعمت د دنه اغستی دی چې زمونږ په دې سترګو کې دا سپرینګینګ سیسټم دی، دا پټه چې کومه ده دا ښکته ځي راځي که نه په خپله کولاویږي چې وغواړو په خپله کولاو شي، په خپله بند شي. دا ته الله جل جلاله دا نعمت اغستی دی. اوس چې کولاوو مونږه نو داسې نیسي او کولاوو دې نعمت ته اوس د سره نه زمونږه سوچ نشته دی، د سره نه مونږه دې طرف ته توجه کړې نه ده چې دا پکې هم لا یو نعمت دی چې زمونږ سترګې بندېږي او کولاوي. دا د الله جل جلاله بعضې داسې نعمتونه دي، داسې ډېر نعمتونه نور دي. یو بل بزرګ باره کې راځي
هغه وایي زما د یو پروفیسر سره شپه وه چې کله مې شپه وکړه نو هغه زما سره کمره کې سملاست نو هغه د ځان لپاره داسې ولاړ غونډه کې ځای تیار کړی و ما ورته وی چې ته داسې ناست و ما ورته وی چې ویده شه که نه وی چې زه ویده کېدی نه شم ته ویده شه ارام وکړه سمله زه چې کله سملمه نو ما چې څه خوړلي هغه مې واپس خولې له راځي او په خولې نه واپس وځي نو لهذا زه چې کله خوب کومه نو زه دقه شان په دې کرسۍ کې ناست یم او ویده کېږم اوس دا داسې نعمت دی چې د سر نه دې نعمت ته زمونږ اړو فکر او سوچ تللی نه دی چې لا خوب او ملاسته پکې هم لا نعمت دی د هغه نعمتونه دي نو د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو احب الله لما یغذوکم به من نعمه اے مسلمانانو تاسو د الله جل جلاله سره مینه او محبت وکئ ځکه چې دغه الله جل جلاله په تاسو باندې انعامات کړي دي په تاسو احسانات کړي دي کچری الله جل جلاله د سترګې نه راکوله چا تاسو کولای شو چاله چې نه دی ور کړی هغه د چانه تاسو کولای شي ک الله جل جلاله خپل نه راکوله تاسو هم د چانه کولای شو قوت سماعت نه راکوله د بصارت نه راکوله لیدل قتل تلل نسلم نشوي کوله نو د چانه هم تاسو کا د چانه تاسو کولای شو چا یا مونږ چرته خط لیکلی و الله جل جلاله ته زه به دې تاریخ پیدا کېږم او ګوره ما به داسې صحیح سالم پیدا کړي داسې شوي نه دغه نعمت دی الله جل جلاله په خپل خوښې سره په خپل فضل و کرم سره مونږ ته دا دانچه راکړې ده برابر جسم راکړی دی او الله جل جلاله زمونږ نه خپل محبت غواړي هغه محبت الله جل جلاله ته که مونږ نه ورکوو دا به ډېر د افسوس مقام ډېر د افسوس مقام وي ډېر خلک ګرځي الله جل جلاله هغې ته جسم هم ورکړی لاسونه برابر حسن کې بالکل برابر خو یو څیز یې ترې اخیستی عقل هغې کې عقل نه لیوني ګرځي په بازارونو په کوڅو کې دا څومره لوی نعمتونه دي الله جل جلاله مونږ ته راکړي دي اوس که چېرې د دغې الله جل جلاله سره مونږ مینه او محبت وکړو دا به زمونږ کمالي او که دغه الله جل جلاله مونږ دغه سانتي پرېږدو د دنیا دپاره د وقتي فوایدو دپاره نو دا به زمونږ د ټولو نه کمه دا به ډېره بده نصیبي زمونږ الله جل جلاله دې مونږ ته خپل مینه او محبت راکړي نو عرض مې دا کاو چې کوم یو انسان د الله جل جلاله سره مینه او محبت وکړي په دنیا کې الله جل جلاله هغه انسان اوچتوي هغه ته ډېر لوی نعمتونه ورکوي لکه څلور نعمتونه علما ذکر کوي چې دا د مینه او محبت د الله جل جلاله سره لوی نعمتونه دي اولنې چې څوک محبت وکړي د الله جل جلاله سره نو اولنې نعمت ورته دا ورکوي چې دا انسان که د کومې طبقې سره هم تعلق ساتي که د ده قبیله نه د ده خاندان نه د ده زامن نه د ده د ښځه نه د ده د کور نه د ده د هیڅ نه بے سر و سامان دی دا خو الله جل جلاله به د انسان ته عزت ورکوي چې کوم یو سړی د الله جل جلاله سره مینه او محبت کوي اولنی نعمت دا دی چې دی د بے سر و ساماني د ده سره جیب کې یوه روپۍ نه دی د دغه شان چنډال ګرځي خو الله جل جلاله به ده ته په معاشره کې عزت ورکوي په هر ځای کې به سترګې اوچتي په هر ځای کې به دا په لوړ مقام باندې په هر ځای کې په اوچته مرتبه باندې به دی فایز اولنی نعمت دا شو دویم نعمت الله جل جلاله دی انسان ته کوم ورکوي الله جل جلاله دی انسان ته د خپل فضل نه وهبي علم ورکوي وهبي علم لدني علم ورته هم ویلی شي یعنی الله جل کدی کوشش کوي او کنه کدی سوی او کنه خو د ذهن ته د عقل او فکر هغه به داسې خبرې تیاری چې انسان به حیران شي چې ګوره څومره هوښیارتیا ده به د انسان ولې ځکه چې تعلق د الله جل جلاله سره لګېدلی دی تار تلی دی د الله جل جلاله د مینې او محبت سره لګېدلی دی دنیا معاشره کې د یو مشر سړي سره څوک یو څو ورځې وګرځي نو خبرې یادې کړي خلک ورته وایي ویره ډېرې ناشنا خبرې دي یادې کړي دي اوس د الله جل جلاله سره ته تعلق خپل جوړ کړي تا به الله جل جلاله داسې ځلی ستا ذهن ستا فکر ستا زړه دا به مجموعه داسې خبرې تیاری چې انسانان به هغې ته حیرانېږي
تا ته با علم وهبي درکوي یو څیز به ته حاصلې نه الله جل جلاله به هغه تا ته ښیي دا دوه فواید درېمه فایده هغه انسان ته الله جل جلاله دا ورکوي چې په اسانۍ سره ورته رزق میلاوي کشادګي په رزق کې راځي یعنی مونږ استاد صاحب فرمایل هغه به وی 75 سال عمر مې ده 75 سال او د پیدایش نه واخله د دې وخت پورې د دنیا د روپۍ د پاره مې د وسه پورې د ماچس تیلې هم نه دی اوچت کړی د ماچس تیلې مې هم د دنیا چې مال وسو سرا کی د ماچس تیلې مې هم نه دی اوچت کړی اوس اندازه ولګوي چې د انسان 75 سال عمر او هغه د دنیا د پاره د ماچس تیلې اوچت نکی داغه بکار سي دا الله تعالی ذکر کنا دا الله تعالی محبت کنا وی الله جل جلاله را داسې رزق راکې چې خلق راته پسخي نو درېمه فائدہ دا شو چې کوم یو انسان د الله جل جلاله سره مینا او محبت کوي الله جل جلاله په بغیر د کوشش نه بغیر د منډې ترلنه هغه ته په خپل کور کې رزق ورکړي خپل کور کې ورته کشاده رزق ورکړي قوت لا يموت نه کشاده خو خوشاله والا رزق ورته الله جل جلاله ورکړي درې فواید دنیا کې د ټولو نه لوی نقصان لوی خرابي نن سبا دا چې انسان ته ذهني ټینشن انسان اسی به څه خپای پته ورته نه چې زده سده وجنه خپای ما سو وجه ورته هم نه معلوم او انسان خفای دا څه کیږي کنه چې وخت کې په انسان باندې داسې حالت راشي چې هغه ته د خپل خفګان پته نه د خپل خرابۍ ورته پته نه چې یاره زه د کم طرف نه بعضې خلک وایي یاره پته نه ده چې الله جل جلاله په کم ګناه کې زه نیولی یم داسې کېږي که الله جل جلاله سره چې څوک مینه او محبت کوي څلورمه فایده یې دا ده چې دا که چېرې ټول مخلوق پرېږدي او دی ټول مخلوق پرېږدي دی بلکل یوازې شي نو په هغه یوازیوالي کې به هم دته سکون او راحت میلاوي بعضې وخت کې یو کس دی د هغه د ټوله معاشره خلاف وي خو هغه به خوشحاله زندګي تېروي خو سکون والا زندګي به تېروي دا ولې د هغه تعلق چې کوم دی هغه د الله جل جلاله سره لګېدلی دی او چې د چا تعلق د مخلوق په نسبت سره د الله جل جلاله سره شي نو هغه ته د چا څه ضرورت نو دا څلور فایدې الله جل جلاله دی انسان ته په دنیا کې ورکوي دا د ټولو نه نن سبا د معاشري د ټولو نه لوی فایدې دي یا خو د پیسې دپاره منډه ده یا د سکون او راحت دپاره منډه ده یا د عزت دپاره منډه ده او دا درې واړه څلور واړه څیزونه الله جل جلاله دی انسان ته په خپل محبت سره چې هغه ته په جومات کې هم کولی شي په کور کې هم کولی شي په دکان کې په پټي کې په واله کې په حجره کې په هر ځای کې ته چې کوم دی نو هغه مینه او محبت ته الله تعالی سره ساتلی شي تا ته به څه نقصان نه میلاویږي او فایدې میلاویږي اوس به یو انسان ته څنګه پته لګي چې ما ته د الله جل جلاله مینه او محبت حاصل دی او که نه نو د دې هم نشانات دي اولنۍ نشانی انسان د ځان ته وګوري چې زما په زړه کې د الله تعالی مینه او محبت شته دی او که نه اولنۍ نشانی دا ده چې که چېرې د ده زړه ذکر طرف ته متوجه کېږي بار بار د ده زړه دا غواړي چې زه د الله تعالی نوم یاد کړم زه لا اله الا الله ووایم زه د قرآن تلاوت وکړم نو دا انسان د الله جل جلاله محب دی د الله جل جلاله عاشق اولنۍ نشانی دا ده مونږ دې په ځان کې وګورو اوس چې زمونږ درجه زمونږ مقام او حال کوم ځای باندې ولاړ دی دویمه نشانی دا ده چې که دا انسان د مؤمنانو سره مینه او محبت کوي دی انسان ته به د الله جل جلاله عاشق ویلی شي او محب ورته ویلی شي که چېرې دا انسان د مؤمنانو سره اولیاء او بزرګانو سره مینه او محبت کوي هغه وویني نو د هغې په زړه کې دا راځي چې یاره د ده سره ما سلام وکړی سبا د قیامت په ورځ د ده د سلام د وجې نه خو چې د ده سره په صف کې پاسم که په زړه کې دا خبره چېرته راځي په زړه کې دا راځي چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د علومو وارث دی
دا د الله جل جلاله خاص بنده دی زه د ده سره میلاویږم چې ما ته هم د ده د هغه نسبت نه او د ده د هغه انواراتو نه ما ته هم څه حاصل شي نو دا انسان د الله جل جلاله محب دی ده ته موږ وایو چې دا د الله جل جلاله عاشق دوه نشانې شو درېمه نشاني دا ده که چېرې د دې انسان په زړه کې دا خبره راځي چې کاش زه چېرته کې تهجد ته د شپې پاڅېدلی وی او زه الله جل جلاله ته ودرېدلی وی نو څومره به ښه وی یو کول دي تهجد دا هم لوی صفت دی خو که چېرې د انسان په زړه کې دا خبره راځي مخصوصا اوده کېږي او ذهن کې دا خبر راشي چې یاره نن مې کوشش دی چې زه به سهار تهجد له پاسم نو دا سړي ته به مونږ محب وایو محبت کوونکی به د الله جل جلاله سره دته مونږ وایو او که چېرې ماسخوتن اوده کېږي او ذهن کې دا خبره چې یاره نن خو زه موبایل ګورم 11 کې به 12 کې به اوده شم او سحر به مې د راپاسېدو ټیم 9 بجې داسې کېږي که 9 بجې به سحر د راپاسېدو ټیم نو دې سړي ته مونږ وایو چې ته د الله جل جلاله سره محبت کوونکی نه څو نشانې شوې څو نشانې مې وویې 3 نشانې مې وویې بله نشانې دا ده چې دې انسان ته به خلوت پسند وي خلوت دې ته ویلی شي چې غواړي به دا چې زه په فضول مجالسو کې کېننم په دکانونو کې فضول وخت ضایع نه کوم په بازارونو کې فضول وخت ضایع نه کوم د خپلو ملګرو سره فضول وخت ضایع نه کوم زه چېرته سیټ ته ناست وی او د الله جل جلاله ذکر مې کولی نو دې انسان ته که چېرې دا کیفیت حاصلېږي دا کیفیت مخې ته راځي زړه دا کشش کوي نو دې انسان ته موږ وایو چې دا محب دی د الله جل جلاله سره محبت کوونکی څلور پنځمه ده چې دې انسان ته مرګ محبوب شي د مرګ د راتلو نه نه یریږي نو دې انسان ته موږ وایو چې دا کامل مؤمن دی او بیا موږ ګورو خپلو اکابرو ته یو بزرګ باره کې راځي چې زمونږ اکابر به د مرګ نه نه یېرېده د دې پورې که اوس ما ته څوک ووایي چې ته به مرې نو زه به ځان سره کرلی بل کوم چې اعمال خو شاته هېڅ شی نشته دی سم کړی نه دي الټه به ماینسو کې روان یو نو الله جل جلاله ته به سبا پیش کومه څه د دې وجې نه د مرګ نه یریږو مونږ که نه زمونږ بزرګان چې کومونو هغوی به د مرګ نه نه یریږي یو بزرګ باره کې راځي هغه وایي یو باچا راونی د باچا خلاف یې څه فیصله ورکړې وه چې کله یې دی راونیو نو د دې نه یې تپوس وکړ وی د خپلې خبرې نه اوړې که نه ده ورته وی نه وزیر ته یې حکم وکړه چې دی په دې میدان کې پرېږده دا ټول خلک به ورته ګوري او هغه وږی کړی کوم زمری دی د څو ورځو نه هغه ورته را پرېږده چې ماتي او وینه ترې وڅکي دا ټول خلک یې نشان عبرت جوړ شي د دې دپاره وایي کله چې بزرګ ور پرېښو نو دې بزرګ وایي هغه زمری هم پرې را پرېښو بزرګ زمري ته اشاره وکړه وی چې دی خوا راشه هغه زمری را روان شو د بزرګ په دې خپو کې سر کېښو او بزرګ په دې چې لاسه هم راښکته وده ټول خلک حیران شو چې زمري ته وګوره د څو ورځو وږی دی او سړی مو ته ور پرېښو د په خپو کې کېناست او دی پې لا لاسه هم راکاږي وزیر باچا ته ووایي دا سړي کې څه کمال دی او دی را واپس کړه چې کله وزیر هغه بزرګ را واپس کړو خپلې خوا ته یې راوست نو وی ځه کور ته موږ له مصیبت مه ګوره بس ده چې څه فیصله دې ورکړې ده څه فتوه دې ورکړې ده ښه دې کړې کور ته لاړ نو مقصودي خبره راته اوس کړو کور ته لاړ نو ښځه دې تپوس کوي وایي ته خو بیا رالې کور ته وایي داسې معامله وشوه د دې وجې نه واپس راله وایي په دې خبره مې پوهه کړه چې کله دا زمری د هغه سر نه را روان و نو په دقه ټیم کې ستا په زړه کې څه و ستا په زړه کې تا څه محسوسول چې اوس به مې زمری وخوري یا څه مونږ خو به دا وایو چې اوس به دې څنګه بد شمه د کوم ځای باندې به حمله کوي زه به څه چل کومه دا سوچونه به کوو دې بزرګ ته وایي وایي ښځه ورته وایي څه سوچ دې کوو په دغه ټیم کې وایي زما دې په ذات ته خدای باندې قسم چې کله دا زمری په ما پسې را روانو نو ما بالکل خپل مرګ ته خپل شهادت ته فکر سوچ نه و زما صرف دې خبرې ته سوچ و فکر و چې هسې نه دا زمری را روان دی زما په یو د بدن په څه حصه باندې چک ولګئ او د دې لاړې هغه چونکې نجسې دي هسې نه چې د الله جل جلاله دربار ته زه د دغې نجسو لاړو سره لاړ شم اوس اندازه ولګوئ د دغې خلکو
د زړونو نه د مرګ غیره ختمه شوې وه. د څه د وجې نه؟ د دقې ټکي د وجې نه چې شاته د ځان دپاره ډېر اعمال پرېښودي، د ځان دپاره یې ډېر کوششونه کړي، ځان یې الله جل جلاله ته وقف کړی. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا الحب اساسی، محبت دا زما بنیاد دی چې په کوم یو انسان کې محبت موجودی دا انسان به مخکې تک کوي، دا په دنیا او آخرت دواړو کې کامیابیږي. الله جل جلاله دې په دې خبرو ما ته تاسو ته او زموږ زنانو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.